السلام علیکم ورحمت الله. د ډېر ملګري د شب برات په باره کې پوښتنه کوم چې د شا شپه کله دو او د دغه رژا مش کله نسی او دا رژا یوه دو که درې دي. نو دغه مختصرا جواب دغه دی چې د اسلامي میاشتې د شعبان 15 تاریخ د دغه چې کومه شپه وي دغه شپه ته شب برات ویل شي، یعنی د ګناهي نه د خلاصي شپه. په روایت کې راځي چې په دغه شپه باندې دغه فیصله وشي چې په دغه کول کې څومره وړوکي پیدا کیږي او د هغې نومونه څه وي دا ولیکل شي، او څومره خلکو په دغه کول کې مړه کیږي دا هغه ولیکل شي، او د هر چا د پوره رزق مقرر شي. دا په روایت کې د دغه شپې په باره کې راغلي دي. دغه رنګ ډېر فضایل په روایت کې ذکر شوي دي. خو د احادیث مبارکه خلاصه دغه دو چې په دغه شپه باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه او د صحابه کرامو نه دغه درې چارې رونقل شوي دي. یوه دا چې قبرستان ته لاړ شي او د خپل مړي د ایصال ثواب دپاره او د مغفرت دپاره دعاګونه وکړي. دویم دا چې په دغه شپه باندې د نفل د ذکر او د تلاوت اهتمام وکړي، چې نفل وکړي، ذکر وکړي او تلاوت وکړي. او دریم دا چې د دغه چې کومه ورځ دو په هغه ورځ باندې رژا ونسي، او دغه رژا چې کومه دو دا رژا نیول مستحب دي. د درې سره چې کومه چارې ذکر شولې دا د مستحب په درجه کې دي. د لازم حتی به نه رسوي چې ته ووایې چې دغه رژا یا لازمه ده یا قبرستان ته تګ په دا ورځ باندې لازمي دی یا د نفل او ذکر او تلاوت کړل لازمي دي. دا د مستحب په درجه کې دي. که چیرې د لازم درجه ته سړی ورسوي دا بیا بدعت ګرځي یا ناجایز ګرځي. دویمه خبره ده چې دغه رژا چې کومه ده دا صرف یوه رژا ده د 15 شعبان. البته که یو سړی په دا باندې عادت وي چې هغه د هر اسلامي میاشتې د 14 14 او 15 تاریخ رژه نسی، نو هغه کاسو بیا دغه درې رژې په لپس نسی د ایام بیز رژې چې کومه تویل شي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دغه و چې د هر اسلامي میاشتې په 14 14 او 15 تاریخ باندې بیا رژې نیولې. نو که یو سړی د هغه عادت وي نو بیا 14 14 15 د درې سره رژې ونسی، او که یو سړی صرف د دغه شب برات ولا رژا نیول غوړي نو هغه د 15 د شعبان د ورځې ولا رژا ونسی. بیا امید ده چې الله تعالی د پیره اجر په دغه یوه رژا باندې ورکړي.